زما عزتمندو حضرت ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل کہ دا اللہ پا ذات میں دی قسم وی کہ دا چاہ پا قبضہ کی زما سادا خزا تر حقا پوری دا اللہ حق نشی ادا کولے تر سو پوری دا خپل خاون حق ادا لے چې کله زنانو ته د دین تربیت نه ورکړل کېږي کله زما عزتمندو زنانو ته د دین تربیت ته نه ورکې نو دې زنانو کې نه صفتونه د زناورو پیدا کېږي نه صفتونه نمبر 1 صفت په دې زنانه کې د خنزیر صفت پیدا کېږي د ولاړه پلیتا د ناسته پلیتا د قتل پلیت د اوریدل پلیت زما عزتمندو د نه کمک نشي کولای چرته لاړه چا سره لاړه نو زما عزتمندو د دې بالکل اسپت نه لګي بیا په پلارم شرمېږي او مورم په شرمېږي بلا په دې زنانه کې د شادوګانو صفتونه پیدا شي د شادو صفت څه دی زما عزتمندو سارم جوړه بدلوا ماخامم جوړه بدلوا سارم قسمه قسمه الا اوږده شوما الا لنډه شوما الا چیته شوما الا موټی شوما دا خپل مور او پلار ته نه ګوري چې په دې سره زما پلار خفه کېږي زما مور خفه کېږي زما د خاندان عزت دې سره خرابېږي دې په دې باندې هېڅ پروا نه په دې زنانو کې د منګک صفت پیدا شي یو سړی راغو زموږ مولانا صاحب ته وایي رجي وایي اکثریت چې کوم دی زما د جب نه پیسې غیبېږي زما د جب نه غلاګانې کېږي او غل معلوم نه دی چې دا څوک زما د دې جب نه دا غلا کوي هغه ورځ مې وایي حساب وکړو څه 6 لکه روپو ته خبره ورسېده دا غلاګانې وایي زما د جب نه کېږي وایي ما ورته ویلې چې ستا په کور کې یو منګک دی او هغه ستا ښځه ده دا بل څوک نه دی وایي هغه نه منله خو به هر حال چې زما عزتمندو تفتیش یې ورپسې وکړو اخره کې چې کوم دی دغه منګک یې ګیر کړو چې هغې خپله ښځه وه د دې خپل خاوند نه به زما عزتمندو غلا کوله وجه څه ده زنانو ته تربیت نه دی ورکړی زنانو ته دین نه دی ښودلی او بل صفت چې په زنانو کې پیدا کېږي نو د ګیدړ صفت دی په باندې زما عزتمندو دې ګیدړانو ته وګورئ دې ګیدړانو ټوله شپه دومره حل راوستې وي چغې وهي چغې وهي او جګړې کوي او زما عزتمندو خلا اچوي او قسمه حرکات کوي نو دا زنانه هم هغه شی کوي ټوله شپه په موبایل کې اخته وي ګپو شپو کې اخته وي ټوله شپه سوچونه فکرونه خو چې سار کله اذان وشي دا به اوده شي د باندې به بیا سترګې پټې پټې کړي دا د ګیدړانو صفت په دې کې بیا پیدا شي نو زما محترمو بل پکې د خچر صفت پیدا شي د څه شي د خچر صفت څه دی ټوپونه وهل زما محترمو یو زنانا یو جنۍ هغه چې کم دی واده شوله او چې کله په ډولۍ کې د خاوند کور ته راوړله نو داسې یو 20 منټه پس یا نیمه ګنټه پس وایي یاره زه حاجت پوره کوم او د بیت الخلا باتروم ته لږه ځمه او دې زنانه ځان سره په دې ډولۍ کې تیل هم راوړي تیل او زما عزتمندو باتروم ته دننه شوله او لږ ساعت پس د باتروم نه چغې شولې چې چغې شولې نو دې خلکو زما عزتمندو هغه دروازه ورپسې ورماته کړه چې ویې کتل هغه زنانه په ځان باندې هغه تیل اړولی او ځان ته تیلې ورته کړی دی پکې هېڅ پاتې نو هغه خلکو بیا زما عزتمندو خپل شرم پټولو دپاره د دې جنۍ بله خور و هغې راواده که چرته بیا شرم پټېږي شرم بیا چرته پټېږي بله زما عزتمندو یوه جنۍ هغه د والدینو زاری منت او ورته یو خبره کوله بچې موږ د عزتدارو خلکو له ورکو موږ د دیندارو خلکو له ورکو بچې ستاسو عقل ناقص العقل نه ستاسو عقلونه کمپلیټ نه دي بچې د خپلو والدینو خبره ومنه ما تاسو ته ویلي په خپل سوچ باندې روانه وي وایي مور و پلار مې خو هغه زما ګر فرینډ دی زما پسند دی زما خوښ دی زما زندگی ده په یو حال کې زما عزتمندو د مور او پلار خبره نه مني پلار یو خبره کوله او زما عزتمندو لور بله خبره کوله وجه څه ده لور ته خو دین ښودلی نه دی حتی زما عزتمندو د یو چت ګړنګ نه هغه زنانه ودنګل او هغه سین باندې چې کم دی هغه ځان له وکړلو حتی خودکشي وکړله خو دې خبرې ته تیاره نه شوه
هغه زنانه خودکشي وکړله خو دې خبرې ته تیاره نه شوله چې د خپل پلار خبره ومني د مور خبره ومني. وجه څه ده؟ ما تاسو ویلي چې کله زنانو ته د دین تربیت ما ورته نه ورکو دا زنانه هلاکت طرف ته روانې دا تباهۍ طرف ته روانې دي. نو زما محترمو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا غي نه روایت ته چې الله رسول صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د قیامت په ورځ با د ټول نړومبه د زنانو نه د موز متعلق تپوس کولای شي د موز متعلق چې دی موز پابندي کړي ده کنه ده په خپل وخت کې ادا کړي ده کنه ده. بیا دویم نمبر کې به د زنانو نه د خپل خاوندان متعلق تپوس کولای شي چې دی د خپل خاوندانو سره څه قسمه برتاو کړي ده د دې به تپوس کولای شي. دویم نمبر کې فوراً چې کمی زنانه نه خپل خاون خفوي او د خپل خاون شکریه نه ادا کوي چې خاون غریب سارزي ماسختن راځي بدن نه خوله وباسي مسافرې نه کوي تکلیفونه هر رقم سخت په ځان برداشت کوي او دا زنانه بیا هم د خپل خاون خنوي. نو الله جل جلاله وې دې زنانه ته در کرم په نظر باندې نه ګوري. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پدری کسانو باندې لعنت ولېګو پدری کسانو باندې پدې کې یو هغه امام چې هغه داسې قوم امامت کوي چې زما عزتمندو هغه قوم د دې امام نه خفوي په یو شرعي مسله باندې او دغه جماعت هم د کثرت جماعت وي او د دې امام نه خفوي. یو په دې امام باندې د الله د رسول لعنت او زما عزتمندو بل هغه خزا چې په داسې حال کې شپه سبا کې چې هغه نه خاون خفوي خاون ته ناراض وي د خاون په ناراضتیا باندې د اډوله هیڅ فکر او توجه نه وي چې ما نه خاون خفوي. او زما محترمو دریم کس هغه دی چې الله رسول په لعنت لګلې دی هغه کس چې داغي په غوږ کې د حي علی الفلاح आवाज واوریدل شي او په دې आवाज سره دا روان نشي جمعه طرف په دې باندې لعنت لګلې. اوس بل سوچ کوي زما محترم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دا اوریدلی دی چې زما محترم کما زنانا پداسی وقت کی دا کور نه اوتلا چې دا غینا خاون خفه دی یی خاون ناراض دی او دا د کور اوتلا چې دا په کوم شیزونو باندې تیریږي دا غ شیزونو د طرف نه پدې زنانه لعنت د رحمت فرشتي لعنت د عذاب فرشتي لعنت زمکه اسمان پدې زنانه باندې تر هغه پورې لعنت وای تر سو پورې دا زنانه واپس کور ته راغلي.